رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا مكيا مدنيا قريشيا وی چاکی چی عشق نوی هغا کی ہو ایمان نوینو چاکی چی عشق نوی هغا کی ہو ایمان نوینو یدا سی انسان ہوئی کافر سے مسلمان نوی یا خلقی گلونا خلوی یا گلان تا خلوی خلقی گلونا خلوی او گلان تا خلوی زهغ شنڈی خلوم چی مصطفی خلوی قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما طول پجم سر درود پاک اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليك اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد بعدد كل معلوم لك زما د اسلام مسلمانانو ورونو الله جل جلاله مو سر زما په کامل ایمان باندې استقامت او خوشحالی بار بار نصیب وګرځاو څنګه چې تاسو په علم کې دا مونږ چې نن راغون شوي یو نو د باباجي سے مبارک نن عرس دی 1900 عرس مبارک دی نن زمون راتګ څنګه دی او ما او تا ته دلته په ناسته کې ملاویږي څه او ما او تا نن دې ځای له د څه د وجې نه راغلي یو چا راوستي یو څنګه راغلي یو محترمو سامعینو دا خبر ذهن کې واچوي نن چې موږ دلته راغلي یو نو د دې غونډو باباجي سے مبارک سره دا یو خپل مینه او محبت دی دا موږ د باباجي صاحب هغه مینې او محبت راوستی یو چې کله دې کې به داسې بزرګان مشرانی تاسو باباجي صاحب په خپلو سترګو لیدلي کله چې یو انسان د دین مطابق وخت تیری چې کله دې خپله زندگی وقف کی د الله جل جلاله په لار کې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په تابعدارۍ کې دغه انسان سره بیا خلق مینه او محبت کوي تاسو سوچو کې کله چې سیبان مبارکانی پاک خلقی د هغې نوم سره خلق مبارک وي کله چې ای وفات شي د هغې عرس کېږي خلک وي عرس مبارک دی کله چې تاسو د ای قبر ته لاړ شئ په ادب سره ولاړ یې یاره ځینې خلک به وایي چې په ادب سره ولې ولاړ یو محترمو سامعینو دا خبره یاد ساتئ کله چې د الله ولی یو نیک بنده دنیا نه پرده شي دغه انسان چې کوم دی صرف د دنیا نه پرده شو دا په قبر کې ژوندی دی محترمو سامعینو دی ما وتاویني دلته چې زو تراشو زما او دستا ازيري کیږي باباجي سے مبارک ما وتاویني په دې وجه باندې زو ته چې کوم دی باباجي سے خپل مینه او محبت خيو چې یاره مونږ نن د باباجي سے عرس مبارک ته راغلی یو زمونږ تا سره څومره مینه او محبت دی او څنګه راغلی یو محترمو سامعینو کله چې د انسان واسطه نیکو خلکو سره راشي د دې دا مراد نه چې یاره دا انسان پیر پسې شوی دی ولیم پسې شوی دی نه محترم سامعینو دا مونږ لنی غلار خي دا بری الله جل جلاله تا او نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته ورسی
هر کله یو انسان چې داسي د دنه باغی جوړیږي د الله جل جلاله لار ته نه راځي د نبی علیہ الصلوۃ والسلام تابعدار نه جوړیږي خو چې کله الله والا خلکو سره کېنه دستانه به عاشق جوړیږي د دې وجه نه محترم مسامینو په دې خبره باندې مشکات شریف حاشیه کله ولی وفات شي ولی د الله جل جلاله یو نیک بنده ودا صرف د دنیا نه پرده شي په قبر کې دی ژوندي په قبر کې دی تلاوت هم کوي په قبر کې دی خپل عبادت هم کوي یاره په دې باندې حدیث مبارک محترم مسامینو حضرت عباس رضی الله تعالی عنہ مبارک دوی حدیث مبارک نقل کوي دوی فرمایي چې یو کرت یو صحابیو او هغه په مقبره کې خیمه ولګوله مقبرې سره خیمه ولګوله په دغه ټیم کې یو قبر و چې د هغې نه به د تلاوت آواز راتلو او سورې ملک پې وي تبارک الذی د دې پورې چې دغه تبارک الذی دا سورت ملک به ختم شو دی راغو او د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه پوښتنه وکړه چې دغه شان واقعه پیښ شوه چې دغه قبر نه آواز راځي د تلاوت نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته وفرمیل کله چې یو نیک بنده وفات شي دا الله جل جلاله بخلی دی په قبر کې ژوندي دی خپل عبادات او خپل منځ او دس کوي او ذکر اذکار او د قرآن کریم تلاوت کوي محترم مسامینو دغه شان حضرت عائشہ رضی الله تعالی عنها مبارکه دوی مبارک هم فرمایي چې کله د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د دنیا نه پرده شو وی زه به د نبی علیہ الصلوۃ والسلام زیارت تتلم خو چې زه به لاړم ما به په مخ باندې چې کله عمر رضی الله تعالی عنه مبارک د دنیا نه پرده شو زه به بیا د دې د وجه نه د حیا د وجه د نبی علیہ الصلوۃ والسلام هغه ملاقات ته نتلم د دې وجه نه دې خبره نه دا ثابت شو چې کله یو انسان وفات شي د الله ولی هغه اوریم کتم کوي هغه له پته لګي چې یاره مال نن کوم انسان راغلی دی محترم مسامینو مونږ او تاسو ته داسې خلکو سره واسطه جوړول پکار دي وی چې زه به څنګه د نبی علیہ الصلوۃ والسلام تابعداري کوم دا حرکات دا سنت بما کې څنګه راځي دا چې کله مونږ نیکانو خلکو سره کینو کله مونږ علماء کرامو سره کینو ما او تعالی به دا عشق محبت او دا مینه خي محترم مسامینو چې کله نیکانو خلکو سره کینه تاسو به خیال کړي یو انسان بار ګرځي لو پر ګرځي یا عام خلکی داسې ګرځي په سر باندې ټوپې نه خو چې کله د ولی دربار ته راځي او نیک زیل راځي د نیکانو خلکو جماعت ته راځي په دغه انسان بیا که امی انسان هم د دې په سر باندې ټوپې په سر کي ډیر خلک چې کله ولیانو سره خپل رابطه جوړږي هغې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په سنتو باندې عملو کی خو ښکلې ګیره مبارکه پرېږدي دغه شان لباس بیا مبارک چې کوم دی د دغه انسان پاک شي د دې وجې نه ما او تاسو له پکار دي چې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره عشق محبت جوړ کو